السلام علیکم زه یم انیس خان او نن د اکتوبر 19 تاریخ په امریکا کې یو ډېر عجیبه نن واقع شوې ده او دا ده چې په ټول ملک کې په 27 مقامات باندې د صدر ټرمپ خلاف احتجاجونه دي او د امریکي میډیا وایي چې په دې کې مجموعي طور 70 لاک خلکو شرکت کړي په نیویارک کې په واشنگټن کې په ډیلس کې په پنسلوینیا کې په وایټ هاوس مخې ته په زرګونو خلک راوتي او هغوی یو نارواله چې نو کینګ بادشاهت نه منو صدر ټرمپ چې کوم معاملات چلی نو د بادشاهانو غونته چلی پارلیمنت ته نه ګوري خارجه امور ته نه ګوري خو بس چې څه راځي هغه کوي او د ډېرو ملکونو سره تعلقات خراب کړل چې د هغې اوس د امریکې معیشت ته هم نقصان دی چاینا سره چې کوم جنگ لړلی دی چاینا اقتصادي جنگ چاینا د امریکې نه د سویابین امپورټ ختم کړی اول ته په لکونو تاجران پریشان دي چې اوس دا مونږ کرلي زمینداران دا به چېرته سویابین زمیندارانو کرلي دا به اوس چېرته لیږو نور ملکونو کې دومره ډیمانډ نشته او بیا ریټ هم هغسې نه میلاویږي نو دا مسلې دي چې صدر ټرمپ دې پیرې راغلی دی نو هغه ټول عمر د ډیکټیټرانو صفت کوي دا اوس مصر ته تللی په مصر کې جنرال سیسی د زمانو نه ډیکټیټر دی یو جمهوری حکومت ختم کړی دی د اخوان المسلمین او صدر مرسی له پانسی ورکړی و هغه په جیل کې او بیا چې راووتو پر اصرار ته ور وفات شو نو دغه ډیکټیټرانو تعریفونه کوي او په دې وجه باندې هلته کې د هغه خلاف انتهایي مظاهرې کیږي په میډیا ولا کوریج ورکوي خو امریکا ولی عظیم ده ولی نمبر 1 دی د هغې وجه ده چې هلته د انساني حقوق او شخصي ازادۍ ډېر لوی معیار دی په دې 70 لاک خلکو کې نه د امریکي پولیس د دې نه مخکې انتظامیه دفعه 144 ولګوله نه انسوګیس وکړه نه په چا لاټي چارج وکړه او نه چا فورسز ګولې وچلولې هر سړی خپل د حق دپاره راوځي دا کو چېرې پاکستان کې 15 کسان هم راوتو خطرې نو اول خو حکومت دفعه 144 ولګوي بیا چې راوځي بیا انسوګیسي لاټي چارجي او اولې ټول ملک په کنټینرونه کنټینرستان جوړ کړي او عوامو د خپل حق دپاره چې راوځي نو بیا پې ګولۍ چلی نو دغه وجه دا چې زموږ غونته ملکونه تباحال دي چې د انسان قدر پکې نشته انسانیت چې کوم ځای کې ژوندی دی نو هغه ملکونه ترقي کوي امریکا کې 70 لاک کسان راوتي کو دا پاکستان کې 2 لک هم راوتي وي نو په 2 لکو خلکو به اوس د دهشتګردۍ او د غدارۍ او د دې اف آی آر درج وي هلته کې په هیچ چا نه اف آی آر دی او نه دغه دی د هر سړي ته د اظهار رای ازادي ده او هغوی دا رای اظهار کوي چې صدر ټرمپ د ځان نه ډیکټیټر جوړ کړی باچای جوړ کړی او د دې خلاف خلک راوتي نو ما چې په دې پوه کم چې د امریکا په دنیا کې نمبر 1 په دې ده چې هلته شخصي ازادي رول اف لا قانون دی سیاسي سرګرمیانې دي زموږ غونته ملکونو کې ته دې تصور هم نشي کولی ځکه موږ تباحال یو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته